د چارسدې شابړ او نور د سیندونو په غاړه اوسېدونکي ولسوای چې ضلع انتظامي د سندرو ته پشتې یا غاړې برابر کړي نه دي، ولې چې په کال 2022 کې د اګست په میاشت کې راغلی سیلاب د پشتو د نشتون له وجې دوی ته په مالي او جاني توګه لوی زیان رسولی و، او اوس یو وارې بیا د حکومت لخوا د بارانونو وینا شوې ده او په چارسده کې ضلع انتظامي ته د چمتو اوسېدلو ویلي شوي دي. د چارسدې د جندي په غاړه یو اوسېدونکي بابو جان وایي چې تیر سیلاب موجوده پشتې خرابې کړې وې، خو تر اوس وخته پرې هیڅ کار نه دی شوی او پاینده کې بیا یره خوره شوې ده چې سیلاب یې کورونه وران کړي. دا سیلاب چې اوس راشي خلک وایي سیلابونه را روان دي، که دا سیلاب راغی نو دا ټولې خولې شلیدلې دي، نو دا ډایرکټ به د اوبه ټولې په ماجوکي باندې په میا کلي راځي، بیا به وزیر اعلی هم رامنډې وایي، بیا به چې دی نو ګورنر هم رامنډې وایي، ایم ان ایم پی هم رامنډې وایي، خو بیا خو به خبره ختمه وي. اوس ته مهرباني وکړئ شي زموږ حکومت ته هم دا اپیل دی، خاص کر د نگران وزیر اعلی ته اپیل کوو، ډي سي صاحب ته اپیل کوو، او کم از کم زموږ د امیر چې مفتي صاحب دی عبدالرؤف شاکر صاحب ده ته هم اپیل کوو چې خدای دپاره وکړه راشئ وروره او دې ځای کې مونږ ته دا مسلې حل کړئ. خو چېرې تاسو د سیند دا غاړې ډکې کړئ یو خکې راولېږئ او د سیند دا غاړې پې ډکې کړئ مونږ ته دا لارې صحیح کړئ راته، او که دا صحیح نه شوه وروره ځوانه نو ټول ماجوکې دی په زرګونو ابادۍ دي، پکې په زرګونو ابادۍ دا ټولې به ډوبې شي او بیا به ډېر لوی تکلیف غریبي ده او بیا به ټول خلک رامنډې وایي چې وګوره ماجوکې ډوب شو ماجوکې ډوب. نو لږ غونتې کار دی، تاسو ته اپیل کوو تاسو به ډېره ډېره مهرباني وي چې راشئ وروره څه ګاډې راولېږئ څه خکې راولېږئ او دا غاړې پرې راته بند کړئ. که چېرې دا غاړې بند شوې نو ماجوکې به انشاءالله ماجوکې او میا کلي به بالکل بچ پاتې شي، او که دا ونه شو د دې نه مخکې دا حکومت وکړو موږ یې خوشحاله یو چې حکومت ورته غاړې وتړلې، خو چونکې د دې علاقې خلک رالل او پټرالو یې ترې خاورې وچلولې نو غاړې کولو شوې، نو اوس تقریبا خدای مې نه غلطوي 2 ځایه 3 ځایه دا غاړې شلیدلې دي. نو موږ مهرباني وکړو د حکومت او د افسرانو ته هم دا اپیل کوو، وزیر اعلی ته هم اپیل کوو چې راشئ وروره او دا لارې موږ ته دا ټیک کړئ راته، دا غاړې بندې کړئ، که دا غاړې بندې نه شوې نو وروره ځوانه ماجوکې بیا ډوب دی. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په سالانه بجټ کې د سیلاب ځپلو لپاره 15 ارب روپۍ منظوري شوي دي، خو دغه رقم به په کومو مدونو کې خرج کیږي نو تر اوسه نه ده واضحه شوې. علب خان شیرپو دلبر نیوز ماجوکې.